ډونالد ټرمپ یو داسې منصوبه جوړه کړه چې د هغه منصوبې په تحت باندې مسلمانان ملکونه رضا کی او په مسلمانان ملکونو باندې اسرائیل تسلیم کی. دغه منصوبې لا ایکارډ ابراهیم ایکارډ ویل کیږي. ابراهیم ایکارډ نوم به تاسو اورېدلی وي. په دې ویډیو کې تاسو د په ابراهیم ایکارډ باندې مکمل پوهه کوم چې د ټرمپ د دې شاله مقصد څه دی او دغه اسرائیل تر اوسه پورې کوم مسلمانان ملکونو تسلیم کړي دي. ابراهیم ایکارډ باندې تر اوسه کوم مسلمان ملکونو دسخطونه کړي دي نو پاغه هم په دې ویډیو کې خبره کو. ټول نه پهلا تاسو ته دا خبره د کلیر کما چې په دنیا کې اسرائیل داسې ملک ته چې مسلمانان ملکونه دې نه مانی. مسلمانان ملکونه د سره تجارت کوي او نو مسلمانان ملکونه دې اکسپټ کوي چې په دنیا کې لا اسرائیل ملک مشته دی. خو چون کې دغه یورپ ملکونه چې کم دي دغه غیر مسلمه ملکونه چې کم دي هغه الریډي اکسپټ کړي دي او هغه سره باقاعده ټریډ هم کیږي. نو اوس ډونالد ټرمپ چې کم دی یو منصوبه جوړه کا ابراهیم ایکارډ حواله سره او ټرمپ دا غواړي چې د عرب ملکونه چې کم دي ټول نړۍ عرب ملکونو باندې د ابراهیم ایکارډ چې کوم منصوبه ده دا په دسخط کما. نو په دې باندې ډیټیل سره خبره کو. ابراهیم ایکارډ ته ولې ابراهیم ویل کیږي په دې ډوم به خبره کو. په دنیا کې ګوره درې غټ مذهبونه دي. یو مذهب چې کوم دی اسلام دی شکر الحمدلله. بیا ورپسې يهودیت چې کوم مذهب دی او عیسایت چې کوم دی. دا درې غټ مذهبونه دي په اسلام کې. مسلمان اسلام مذهب په دنیا کې دا درې غټ مذهبونه دي اسلام يهودیت او عیسایت. نو دا درې غټ مذهبونه دي او د دې درې وړو غټو مذاهبو چې کم تعلق ته نو هغه حضرت ابراهیم علیه السلام سره دا جوړاو شوی دی. نو ځکه دې معاهدې ته ابراهیم ایکارډ ویل کیږي. دې معاهدې ته ځکه ابراهیم ایکارډ ویل کیږي چې دې درې وړو مذهبونو تعلق چې کم دی هغه حضرت ابراهیم علیه السلام سره لږ ډېر د هغې واسطه شته دی جی. نو په دې وجه باندې ټرمپ چې کم دی دې ته ابراهیم ایکارډ نوم ورکړی دی. ابراهیم ایکارډ د ټرمپ ډومبۍ چې کم صدارت و هغې نه دا ابراهیم ایکارډ شروع شوی دی. ځکه دنیا کې ډېر داسې ملکونه دي چې هغه اسرائیل نه مني او ټرمپ غواړي چې اسرائیل دغه ملکونه په دغه اسرائیل چې کوم دی دغه ملکونه چې کوم دي د اسرائیل تسلیم کی چې کوم ملکونه اسرائیل نه مانی. د ټرمپ دا مقصد دی. نو ځکه ټرمپ بیا یو منصوبه جوړ کړه چې میډل ایسټ کې داسې تعلقات مونږ جوړ کو چې عرب ملکونو باندې د اسرائیل تسلیم کړو. نو دلته ابراهیم ایکارډ معاهده شروع شو او دې معاهده کې دا لیکل شوی دی چې کم ملک په دې ابراهیم ایکارډ باندې دسخط وکړو اسرائیل تسلیم کو نو هغه ته به غټ غټ مراحات ورکړل کېږي. کم مراحات په خبره کو خو هغې نه مخکې دوبۍ او بحرین چې کوم هغه ډومبني ملکونه چې په ابراهیم ایکارډ باندې دسخط کړي او دغه اسرائیل تسلیم کړي. هغې نه پس بیا سودان هم په ابراهیم ایکارډ باندې دسخط کړي دي. مراکش هم په ابراهیم ایکارډ باندې دسخط کړي دي. دا درې غټ ملکونه دي چې دوی الریډي ابراهیم ایکارډ باندې دسخط کړي دي او اسرائیل تسلیم کړي دي. اوس چې کوم ملکونه ابراهیم ایکارډ قبول کی یعنی اسرائیل ته دغه کی او ابراهیم ایکارډ باندې معاهده باندې دسخط کی نو هغه ته په بدله کې څه ملاويږي. نو ته په بدله کې دغه اکانومي گروث پکېږي. دغه ملکونو اکانومي په بره باندې زی اسرائیل او امریکا سره به دغه تجارت باقاعده په کم شرایطو باندې کیږي. اسرائیل او امریکا به دغه ملکونو ته سکیورټي هم ورکوي. لکه په دغه ملک جنگ راځي نو ابراهیم امریکا او اسرائیل چې کوم دغه ملکونو حفاظت په هم کوي. امریکا ورله په ټیرف کې په ټیرف ټیکس کې به امریکا ډیسکاونټ ورکوي چې کوم ملکونه د ابراهیم ایکارډ دسخط وکړي ابراهیم ایکارډ معاهده قبول کړي نو هغې ته به یو غټ فایده دا وي چې ټیرف کې به ورله ټرمپ چې کوم دی ډیسکاونټ ورکوي. امریکي اسرائیل او امریکا باغه ملکونو ته سکیورټي ورکوي. د هغې اکانومي به ګرو کیږي. اسرائیل او امریکا سره به د هغې ډېر په کم شرایطو باندې تجارت هم شروع کیږي. یعنې دا لالچونه یې ورله ورکړل چې کومو خلکو د ابراهیم ایکارډ باندې دسخط وکړو هغې ته به دا ریلیف ملاویږي. د دې غټ مقصد دا دی د دې معاهدې چې ټول مذاهب والا خلک را یوځای کړي مسلم عیسائی او یهودي او بیا ټرمپ چې کوم دی دا مذاهب والا مرج کې خپلو کې لکه څنګه یو کمپني بله کمپني ځان سره مرج کړي نو دغه رنګ ټرمپ غواړي چې دا درې وړه مذاهب یوځای کړي دا خپلو کې مرج کړي او دې نه توبه خدای توبه یو بل مذهب جوړ کړي. توبه خدای توبه ټرمپ چې کوم دی سوچ او ایډیا همدا ده. ځکه ابراهیم ایکارډ لګیا دی کوشش کوي چې په دې مسلم ممالک باندې دا ابراهیم ایکارډ دسخط کیږي. نو په دې ویډیو کې دا د ابراهیم ایکارډ حواله سره اپډیټ شو. که تاسو سره هم څه لږ ډېر انفارمیشن دی حواله سره وي نو کمنټ کوئ چې نور ملګري کمنټ وګوري او هغه په نالج کې اضافه وشي.